څه ته ویل شي الله تعالی د نبی علیہ السلام د اخلاق مبارک په خپل فرمایلی دي چې بهشکه تو د اخلاقو په اوچته مرتبه باندې اخلاقو چلو موږ دا نبی علیہ السلام دنیا کې ښودلی دی رښتیا ویلو نو دروغ نه ویل دا دریم نمبر همدردي مطلب دا دی چې د بل کس سره په درد کې شریک شي ستا ورور باندې په کور کې څوک دی ګاونډ شو او هغه باندې تکلیف راغی نو د هغه تکلیف خپل تکلیف ګڼل دریم نمبر خبره بیا صله رحمي ده چې رحم کول نبی علیہ السلام حدیث فرمایلی دی وی کوم انسان چې په کشرانو باندې شفقت نه کوي او د مشرانو قدر نه کوي وی دا زما د امت نه دی دغه شان په کس سره امداد کولو پټي کې ګاونډ دی په کلي کې په سکول کې تاسو ملګری دی پین ورسره نشته پنسل ورسره نشته او هغه ستانه هغه ټیسټ لپاره وغواړي نو هغه نه منې کول نه بلکې هغه له ورکول او بله وعده خلافي نه یو انسان دی هغه وعده کړې ده چې خپله وعده نه ماتوي زموږ اخلاق دې ښایسته شي چې دروغ ختم شي شغلي کولو شغلي دې ته وایي یو انسان نه او تر هغه پوه شه په هغه باندې خبرې کوي او بل هغه سره د جنګ لپاره وساوی چې د ده نه د هغه بد شي غیبت کولو دا د اخلاقو حسن نه دی غیبت به نه کوې کنزل به نه کوې دا سوچونه نه کولو او کوم سوچونه کولو ګوره رښتیا ویلو نیکي کولو چا سره امداد کولو صله رحمي کولو خبره پوه شوه که نه د بیمار دپاره درې خبرې دي نمبر 1 خبره دا ده چې ته د هغه بیمار پرسي وکړې تپوس له لاړ شي دویم نمبر خبره دا ده چې ته د هغه خدمت وکړې تیمارداري خدمت یې وکړې په کور کې مریض دی ته خدمت وکړې مور له پخپو زور کې پلار له پخپو باندې زور کې په سر وله زور کې اوبه وله راوړې ډاکټر له بوځې دوایي وله راوړې میوه وله راوړې نو دا د هغه تیمارداري ده دا شان چې هغه واشروم ته بوتللو هغه سره امداد کولو یا په کور کې داسې یو کس ورور خور چې هغه معذوره وي دا معذوره مطلب دا دی دا د الله تعالی خاص بنده دی دا سپیشل کس دی سپیشل پرسن دی او کوم څیزونه پکې نه کولو نو دروغ نه ویل دوکه نه کول کنزل نه کول جنګونه نه کول څاروو ته مرغو ته ونو ته دې بوټو ته نبی علیہ السلام یو ورځ د دې څاروو هم الله تعالی تپوس کوي د قیامت په ورځ باندې به دا څاروي دا مرغۍ دا زنده سر څه چې دي چا ورسره ظلم کړی نو دقه به الله تعالی را ژوندي کړي لاول نو په خپلو کې یو څاروي به بل باندې ظلم کړي لکه وي ښکرور بېزه را بغیر ښکرواله بېزه را او ښکرورې بېزې په دنیا کې بلې بېزه والی ظلم یې به کړی نو هغې ښکرې نه به ښکرې لر شي او بیا ښکر له به الله تعالی ښکرې ورکړي وي خپل بدل کې نه واله د قیامت ورځ د جزا ورځ ده په دې باندې الله تعالی را چا څه شي پرېږدي نه نو دوی به د یو بل نه بدل والي بیا به تو فرمایي چې په دنیا کې تاسو سره کوم انسان ظلم کړي د هغې نه خپلې بدل والی نو د هغې بدل به هم واغوستی شي چې چا څاروي سره ظلم کړی د ارډ پټي څاروي سره یا هر څه سره مرغۍ سره بل څه چیز سره لارو کې سپیرې خلک په کاڼو باندې ولي چېرې داسې ونه کوي دا خیرې کوي یا پیشوي خلک په کاڼو باندې ولي دا خیرې کوي یا دا مرغۍ یې جزا نه الله تعالی ذکر کوي اوازونه کوي تاسو په غونډو باندې ولې نو دې ته به الله تعالی ووایي چې خپل بدل ته نه والي او چې کله دې خپل بدل والي نو دا هر څه به خورې شي دا مرغۍ دا ځناور هر څه به خورې شي دا کافران به هغه ټیم کې وي چې کاش چې مونږ هم ځناور وي او مونږ هم اوس خورې شوي وي ځکه چې جهنم ته به اوس مونږ ځو نو د اخلاقو پیمانه دا پکار ده زمونږ دین حسن دار دی زمونږ دین د اخلاقو دین دی زمونږ دین د څه دین دی د اخلاقو دین دی د عباداتو دین دی او د معاملاتو دین دی چې دا درې وړه خبرې یو ځای شي کامل عقیده یو ځای شي کامل عقیده عبادات معاملات اخلاق دا زمونږ ښه شي نو زمونږ ژوند به په سکوني او زمونږ نه به خلک هم خوشحاله او زمونږ مرګ چې راځي او هم الله تعالی به خوشحاله ځو به دنیا نه خو به ځو که نه نو چې بیا مرې نو ته به خوشحاله مرې نیک انسان چې کله مړ کېږي په رښتیا راشي او دا خپلې ګلې ورته نیولي خوشبویه ورته نیولي د هغه بوی کې اسات یې لاړ شي او بدبخت انسان ګناهګار انسان دې چې کله مړ کېږي
دنه په سختۍ باندې ساغس کیږي. نو پکار داري چې موږ په دنیا کې ځان خپل اخلاق ښایسته کړو. دا سکول صرف د دې لپاره نه دی چې موږ د انګلیس سبق زده کړو، موږ ریاضي زده کړو، موږ ساینس زده کړو. دا ټول نه زیات ساینس دلته کې ما ویلی دی او اوس یې هم وایم، خو دین کې هم ژوند تېرول پکار دي، د ساینس سره، د انګلیس سره او د ریاضي سره او د دې خبرو سره سره به دا سکول د تربیت ځای هم دی. دلته کې به اخلاق هم زده کوو. صحیح ده؟